د مخکې لیکچر کې مونږه انګولر موشن په ډیټیل سره ډیسکس کړو. نن مونږ چې کوم دی د انګولر موشن او د لینیر موشن په منځ کې ریلیشن چې کوم دی هغه سټډي کوو چې زموږ سره د انګولر او د لینیر په منځ کې څه تعلق دی. لکه مثلا سمپل بس اگزامپل والم چې دا ټاپک ما اوریدو نو زه ذهن ته زما اگزامپل لای چې کله په گاډي کې ناسم نو د گاډي ټیرونه تاویږي د انګولر موشن کوي او د ټایم سره سره چې کوم دی نو دا فاصله کور کوي. مونږ د یو ځای نه بل ځای ته ځو په ځمکه باندې لینیر ډسپلیسمنت مونږ کور کوو. نو دې مطلب دا شو چې د انګولر موشن او د لینیر موشن په منځ کې تعلق شته. مختلف کوانټیټیز دي هغه ډسپلیسمنت دی یعنی کې تعلق به مونږ ډسکس کوو د لینیر ډسپلیسمنت او د انګولر ډسپلیسمنت په منځ کې دا شانته تعلق مونږ سټډي کوو د لینیر ویلاسټي او انګولر ویلاسټي او دا شانته تعلق په منځ د انګولر اکسلریشن او د لینیر اکسلریشن. نو مونږ سٹارټ اخلو. مونږ ولنه ټاپک چې کوم دی بلکې د انډر چې کوم دی پهلا راځي دا انګولر او لینیر ډسپلیسمنت په منځ کې تعلق مونږ سټډي کوو. صحیح ده. نو ما یو سرکولر باډي واغسته یا سرکولر پات دی چې په هغه باندې یو باډي زموږ سره څه کوي روټیشن کوي موشن کوي. نو زه وایم سپوز زما سره دا باډي انیشلی په پوینټ A باندې موجود و. صحیح ده. او سرکولر پات دی زموږ سره او باډي چې کوم دی زموږ سره په پوینټ A باندې موجود ده. د سنټر ته به زه O نامه ورکم. لږه فاصله چې کوم دی زموږ سره کور کړله دا باډي چې کوم دی یو نوي پوزیشن ته راله هغې له ما چې کوم دی B نامه ورکړله. صحیح ده. او دې ځای کې چې کومه دا آرک ما کور کو کوم سرکمفرنس کوم ما کور کو نو دا چې کوم دی د آر برابر دی. لکه مثلا دا زما سره آر دی که نه او دا فاصله چې کومه به سرکل دی سرکمفرنس د بره د A نه راواله B پورې وواله نو ما اصل کې جنرلی آرک AB کور کو. زه ته ویلی شم آرک AB دا ما چې کوم دی څه کو دا کور کو. او دا دې وخت کې زما سره سپیشل کیس دی چې دا د آر برابر شو. نو چې کله دا سرکمفرنس او آر خپل کې برابر شي نو مونږ ویلی شو چې په دې منځ کې کوم انګولر ډسپلیسمنت کور شو که نه دا زما سره 1 ریډین دی سمپل. او دا مونږ د دې فزیکس فرست ایئر فزیکس په سټارټ کې ویلو چې کوم 2 ډایمنشنل انګل ریډین او بیا 3 ډایمنشنل انګل سټیریډین. نو په هغه کې مونږ په ریډین کې ویلو چې یو ریډین به زموږ سره هغه انګل وي چې کله دا زموږ سره کور شي چې د هغه سرکمفرنشل لینت په سرکل باندې چې کوم دی هغه د ریډیس برابر شي. نو مونږ ویلی شو چې سنټر سره څومره انګل جوړ شو دا زموږ سره 1 ریډین دی. اوس دا باډي سپوز د B نه لږ غوندې اخوا نوره لاړه او هغه بل پوینټ له نامه زه ورکوم D یعنې کې لږ غوندې فاصلې سرکمفرنس یې نور کور کو او هغه ته به زه وایم چې D ده. خو دغه سرکمفرنس چې کوم دی دا ماته نه دی معلوم. دې نه مخکې چې کوم سرکمفرنس و یعنی کې آرک AB اما ته معلوم و چې هغه اصل کې د R برابر دی. نو ما وایي چې S او R برابر دی نو د A ته ما R نامه ورکړه. اوس د B نه دا پوینټ مزید لږ غوندې نور لاړې او یو بل نوي پوینټ ته لاړې هغه ته زه وایم D ته لاړې. نو د B نه چې D ته لاړې دې وخت کې چې کوم زما سره سرکمفرنس کور شو هغه له به زه نوم ورکړم S. صحیح ده. زما سره سرکمفرنس S کور شو د پوینټ B او د D په منځ کې. او زما سره چې کوم دلته انګل سنټر سره د کور کو نو هغه زما سره د 1 ریډین نه کم وي چې هر څه نو زه به جنرلی ته ویل زما سره تیټا ده یعنی کې تیټا انګل چې کوم دی د زما سره څه کور کو. د ډایګرام کې موږ چې زما سره باډي ته په سرکولر پات باندې ټریول کې اول کې دا پوینټ A باندې و د پوینټ A نه واره تر سنټر پورې او چې کوم نامه ورکړي دا موږ ریډیوس کړو. دا چې کوم دی بیا د A نه روانه شوله او د ریډیس برابر فاصله وواله او B ته لاړه. نو چې د ریډیس برابر فاصله وواله آرک AB د R برابر شو ما وویل چې سنټر سره کوم انګل سا شو دا زما سره 1 ریډین برابر دی. بیا دې باډي چې کوم دی د B نه مزید لاړه او D ته یو بل پوینټ ته لاړه. خو دا وخت کې د لږ غوندې سرکمفرنشل لینت مزید کور کو. نو هغه سرکمفرنشل لینت اوس ماته نه معلوم هغه جنرلی زه په S باندې شو کوم او دغه دوران کې چې دا دویم کوم انګل د سنټر سره جوړ شو هغه له ما نامه ورکړله تیټا. صحیح ده. نو اوس زه چې کوم دی دا قسم له زما سره دواړه ټراینګلز دي نو زه د ټراینګولر لا په بیسس باندې ویلی شم چې زما سره چې کوم آرک AB دی آرک AB بلکې آرک BDB یا BD ډیوایډډ بای د دې بل آرک چې کوم دی دا زما سره آرک AB دی از ایکول ټو د دې بل چې د آرک ریشو د آرک مې ولیکه دا به همیشه برابر وي د انګل نو زه به ولیکم انګل DOB انګل DOB ریشو د دې دویم انګل دی انګل BOA ویلی شي AOB ویلی شي نو زه به ولیکم انګل AOB مطلب دا شو چې د آرک ریشو او د انګل ریشو به د داسې قسمه
ट्रायंगल्स یو قسم لکه فرض کړه زه ټریټ کوم نو دی باندې به دا ریشوز همیشه چې کوم د سکیږي دا به فلفل کیږي دا به سټیسفای کوي او کو دا فرض کا آرک کم دی نو دا آرک زیات دی دا دوه جواب باندې تقسیم کړي نو به جواب راشي نو دا شانته چې د کو چرته تیټا کم ده نو تیټا سیوا ده دا شانته به باندې تقسیم کړي نو د دوه انګلز نه هم چې کوم د زم سره سیم ریشو راځي نو چې کوم دی زه देखिए पुट इन कोमा नो आर्क ए बी डी चिकम दे जमा सर सिंपल दे एस बराबर दे डिवाइड बाय आर्क ए बी चिकम मागिस्ते दे अगर जमा सर आर बराबर दे इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी जमा सर दे थीटा बराबर दे डिवाइड बाय एंगल ए ओ बी और मतलब ज्यादा 1 रीडिंग बराबर दे यानी कि 1 बराबर दे जमा सर मजीद दा चीज बराबर शी by 1 by theta निकले शो वो थीटा जमा सा बराबर शो थीटा इक्वल टू s by r तंतम r के जरा वर्क है तंतम r की जमा सा रवाशी s इक्वल टू r थीटा दा जमा सा रिलेशन दे s जमा सा चिकम दे दा लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे और थीटा चिकम दे दा जमा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे लिहाजा दा रिलेशन चिकम मारो विस्तु दा जमा सा रिलेट कई लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और देना जो बल रिलेशन में स्टेशन चिकरा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रवाना मा और बदे आर बानी तकसीम करूं दा माले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राखी तो दा रिलेशन जो स्टेशन में लिहाजा मंगा द एंगुलर और द लीनियर क्वांटिटी सिलसिला शुरू करेवा और पार के मा अवलने द एंगुलर और द लीनियर डिस्प्लेसमेंट वमस के ताल्लुक रविस्तु द डायग्राम पे मदद सरा और के होंदे मैथमेटिक्स दे आखिर के दा फार्मूला इंतहाई यूजफुल दा बजम पकार राजी दल ज इक्वेशन जम टॉपिक दे जमन सरा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी the angular velocity of the linear velocity वमस के ताल्लुक द पारा د دې نمخ کې چې موږ کوم اکویشن رويستو د انګولر ډیسپلیسمنت او د لینیر ډیسپلیسمنت لپاره زموږ سره اکویشن راځي چې s r θ دلته ما اکویشن 1 نامه ورکړی و او موږ ته جنرال یو عام ډیر زیات مشهور اکویشن دی s vt دا موږ ته یاد دی یعنی v زموږ سره چې کوم دی نو سپیډ دی یا ویلاسټي دا ټی ټایم دی او s چې کوم دی دا ډیسپلیسمنت دی یا ډیسټنس دی د دې اکویشن دوه لیفت ساید برابر دي ز رائټ ساید comparing the equations زه کولای شم زه ولیکم compare and equation 2 چې 1 او 2 زه کمپیر کوم زما سره د رائټ ساید برابر دي کمپیر کول ضرورت نشته لیفت ساید زه رائټ کمپیر کوم زما سره وشي وی r θ د دې اکویشن رائټ ساید د زما سره r θ او د دې بل چې کوم زما سره رائټ ساید د زما سره vt دی چې s برابر دي لہذا r θ به د vt برابر شي زه ویلاسټی خبر کوم دا تر په ټی تقسیم کوم دا په ټی باندې تقسیم کوم دلته ما سره راشي وی چې په ټی تقسیم کوم د وی بزان نه پاتې شي د مټی ختم شي دلته راشي دا ما سره شي r θ ډیوایډ بای ټی وی از ایکوال ټو r په خپل ځبانه او دلته په زولي کوم θ ډیوایډ بای ټی او ما د پته را چې انګولر ډیسپلیسمنت ډیوایډ بای ټایم rate of change of angular displacement the same angular velocity होता है मकना v is equal to r into omega دا شی زمو سره اګه فرض کړئ مکمل ویکټر فارم کې لیکم دا میگنیچیوډ لحاظ سے نو ویکټر فارم کې زما سره شي v is equal to omega cross r یعنی زما سره چې کوم v دی دا به اوميگا انګولر ویلاسټي او r ته چې کوم دی سوي پرپنډیکولر وي دا مخکې مونږ ویل چې کله زمو سره سرکولر موشن وي نو په سرکولر موشن کې زمو سره چې کوم r دی دا به اوی فرام د سنټر نه وزي بار یو پوینټ طرف ته دی فاصله ته مونږ r وایو انګولر ویلاسټي چې کوم اوميگا دا به همیشه چې کوم دی along the axis of rotation وي نو فرض کړه زما سره د شي روټیشن کوي صحیح ده د سرکولر موشن زما سره د طرف دی نو اوميگا به زما سره دلته راځي د رائټ هاند رول مطابق صحیح ده نو زب چې کوم دی اوميگا په r باندې روټیټ کوم دا نه چې کوم دی زه اوميگا r زما سره چې کوم د v ډایرکشن دی ټینجنټ ټو د سرکل او زما سره راځي د v ډایرکشن زما معلومول شم دا سترګې او زما سره v دا شانته زما سره چې کوم دی دا v چې کوم دی دا لینیر ویلاسټي دا اوميگا چې کوم دی انګولر ویلاسټي دا او r چې کوم دی هغه ریډیوس دی زما سره دا یو اکویشن راځي چې دې په مدد سره زه ریلیشن چې کوم دی د لینیر ویلاسټي او د انګولر ویلاسټي په منځ کې معلومول شم نو وی لینیر ویلاسټي او اوميگا انګولر ویلاسټي میگنیچیوډ به دې دوه ضرب نه معلومیږي او کو فرض کړئ ډایرکشن معلومه هغه اوميگا کراس r رائټ هاند رول به استعمال کی دې دوه چې کوم پرپنډیکولر راځو دا شان د نیکسټ موږ ټاپک دی ریلیشن بټوین دریم نمبر چې کوم دی د انګولر او د لینیر اکسلریشن په منځ کې ریلیشن چې کوم دی هغه فایند کول دي زه به سٹارټ واله ما د اکسلریشن د ډیفینیشن نه اکسلریشن ډیفینیشن وایي چې چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم ته چې کوم دی موږ سوایو اکسلریشن وایي چینج ان ویلاسټي چې کوم دی دا ځل لیکل شم a is equal to چینج ان ویلاسټي ځل لیکل شم فائنل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي او ډیوایډ بای ټایم انټرول دا سیم لیکل شم و د دې لږ مخکې ما رويستو معلوم وکړو چې زما سره چې کوم دی نو v is equal to اوميگا انګولر ویلاسټي اوميگا
کراس آر برابر دی صحیح ده کو فرض کا آی وی نو دلته به آی ولیکم او کو اف وی نو دلته به اف ولیکم دغه زه پټینګ کوم نو ا به زما سره برابر شي وی په ځای باندې به زه ولیکم اومیګا کراس آر اومیګا کراس آر خو دا اف ته د لاندې به اف ولیکم او ریډیوس سره زه اف نه لیکم صرف د ویلاسټي سره به اف ولیکم او دا شان به زما سره شي ماینس وی په ځای باندې بیا زه ولیکم اومیګا کراس آر او آی دی نو د اومیګا نه لاندې به شي ولیکم آی صحیح ده دا به زما سره دویم شي او دواړه په منځ کې ماینس ساين الریډي د مخکې فارمولې مطابق موجود دی د پهلا نه او ډیوایډ بای ډل ټي په ډل ټي باندې چې کوم ډیوایډ کوم اوس ګورم دې کوم ډل ار دې کوم ډل ار دا به کامن والی نو ځلې کې شم چې a is equal to omega f minus omega I بار به کراس r شي دوه سره کامن دي او لاندې به تیوري کومه ډل ټي صحیح ده نو اوس چې کوم دی اومیګا اف ماینس اومیګا آی چې کوم دی دا زه د ډل اومیګا په شکل کې لیکلی شم نو نیکسټ به زه ولیکم چې a is equal to ډل اومیګا ډیوایډ بای ډل ټي به د هغې نه لاندې ولیکم او کراس آر به ورسره ولیکم او ما ته پته چې ټایم ریټ اف چینج اف انګولر ویلاسټي ته انګولر اکسلریشن یعنی کې الفا وایو دا به شي الفا کراس آر دغه طریقې سره په فرض کړه د الفا او د آر په منځ کې انګل چې کوم دی زما سره تیټا دا 90 وی بټوین الفا اینڈ آر زه بیا لیکلی شم چې a is equal to الفا او آر سمپل میګنیټیوډ لحاظ سره او کو ډایرکشن یې معلوموم د ایر ډایرکشن به الفا او آر ته چې کوم دی سوي دا به پرپنډیکولر وي دا لحاظ سره زما سره چې کوم دی ډایرکشن سوري ریلیشن شو بټوین انګولر او لینیر